شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. زما ډېرو درنو مشرانو، پښتنو، سپینګیرو، همزولو، ځوانانو، ګلالو بچو، زه دړه د تل نه ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم او راغلی د ټولو ملګرو د اړخه دا چې څونه ملګري نن موږ سره په عوامي نیشنل پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلی ویم، مبارکباد ورته ویم. او هغه ټول ملګري چا چې په دې شمولیت کې خواري کړې ده د هغې مشکور یم او هغوی ته مبارکباد ویم. او انشاءالله د دې وروڼو نه تمه کوم چې دا کمې ورورولۍ نن زموږ جوړېږي یا جوړې شوې، کوشش به کوو چې د یو بل د دې ورورولۍ دونه خیال وساتو چې تر مرګه پورې زموږ او ستاسو دا ورورولۍ قایمې او دایمي. ګرانو وروڼو، لنډې خبرې کوم، موقف ته راځم. ټولو ته پته د انتخاب دی، زمونږ د اشنغر په خاوره انتخاب دی او عجیبه ماحول دی. زه خو د خدای مشکور یم چې د اشنغر په خاوره وختن په وخت څنګه چې باچا خان باندې دا پښتانه متفق شوي وو، څنګه چې زما په نورو مشرانو دا پښتانه متفق شوي دي، نو زما دپاره دا ډېر د فخر خبره ده. هر څه د الله کړه دي چې نن د اشنغر نمایندګۍ ته زه په لومړني ځل اسلام آباد دپاره په دې الیکشن کې حصه مې اخیسته ده او هغه هم تاسو ټولو ته پته ده. زمونږ قائد الله دې لري، زمون قائد هغه د بیماری په وجه حصه نشي اخیستی، نو زه پکې علم حصه اوس دا خوش قسمتي م ورته ویلی شم او بدقسمتي م ورته ویلی شم. خو زما دپاره دا ډېره لویه خبره ده چې نن که زه د اشنغر د نمایندګۍ دپاره راوته یم، نو د اشنغر اجرا جومات د نظریو خلق، د سوچ او فکر خاوندان یو تاریخي اتحاد جوړ دی او زه د هغې تاریخي اتحاد امیدوار یم. ګرانو وروڼو، لږ ځان سره کو سوچ وکړو، نو زموږ مشرانو موږ او تاسو په دې وطن کې کو د ازادۍ ژوند تېرو، هغه بیا نه ده چې تر اوسه پورې زموږ د وسایلو اختیار موږ سره نشته. زموږ ډېرې خبرې نیمګړې دي، خو که موږ د ازادۍ ژوند تېرو بنیادي، نو دا د خپلو مشرانو په وجه چې د دې خاورې نه انګریز شړلی دی او د هغې په بدل کې دلته پښتنو ته خپله خاوره ازاده میلاو. خو موږ ټول په دې پوه یو او په دې متفق یو چې د انګریز د تلو نه پس موږ دلته یو بل قوم غلام ساتلی. زما وسایل، زما د بچی حق، زما هر سوړي او خپل بچی له روان کړي. د ولی خان بابا خبره وی د دې پنجابي نه خو هغه انګریز خو کم سے کم مثال باغه د شملو د چاټې ورکو، په خوا د چاټو کې چې به شملې په لاس کېدې نو خو کچ به نیول. نو ولی خان بابا وی هغه انګریز خو کو کچ به وړل نو شمله به موږ ته پرېښوده، او کو شمله به وړل نو کچ به موږ ته پرېښوده. اوس خو وی داسې د بلا په بچو وړېدلي وو چې سړی د چاټۍ رانه هر څه تښتوي. نن په هغې خلکو کې دونه همت راغی چې هغه راځي او په دې خاوره
د غلامۍ اواز دې حده پورې خورئ چې نن به زما د خاورې مشري او پنجابۍ کوي. ګرانو وروڼو نن پکار دی چې موږ ځان وپېژنو. نن ایمل عوامي نیشنل پارټي اتحادی جماعتونه جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نون موږ الحمدلله د اتو میاشتو یا د لسو میاشتو د ممبرۍ وږي نه یو. تاسو ټول موږ پېژنئ خو د دې خاورې غیرت د اشنغر غیرت چې د پنجاب د میاوالی د منیګاله نه به یو سړی راځي او هغه به کوشش کوي چې زما پښتانه د غلام کی نو دا د یاد ساتي چې اشنغر ته راځي دونه د یاد ساتي چې په اشنغر کې یو کلی دی کم کلی ته چې ولې باغ وایي او په هغې کې یو تسلسل دی کم چې د باچا خان تسلسل دی چې هغه د خپلو پښتنو ارد ګرد لکه د یو شیلډ ولاړ دی او انشاءالله چرې به هم دغې غلامۍ ته موږ ټول عمر د ډال کردار ادا کړی دی د خپل قام دپاره. نن داسې کردار به ادا کوو چې دا زمونږ د ذات خبره نه ده دا اوس د دې قام خبره او تاریخ توکه کړی دی په لومبني ځل پنجابي راغلی دی زما په میدان ما سره جنګېږي نو دا به ګوره ډېر لوی پیغور شي پوهېږې په پیغور که نه دا به ډېر لوی پیغور شي خدای مکه بیا به پنجاب کې هم چاته د مخ ته خولو نه یو. داسې حالاتو ته د خدای موږ نه بوځي انشاءالله داسې ما ته به ورکوو. ما به اوسه پورې وی چې کمیس پرتوګ به دې وباسو خو یو مشر راته وی چې نه کمیس پرتوګ مه یادوه بلکې یو قدم مخکې ځه وی دا سرمن به دې وباسو بیا به یې دغې منیګاله ګرانو وروڼو دا زمونږ د ټولو د عزت وخت دی اتفاق به کوو دې ګند پسې به ګرځو دې له به په دوه شکل ټیونینګ کوو. یو شکل خدا دی چې دا لږ مزغو کې کار وکړو په لارې راولو لکه نن چې زمونږ دا ملګري له خیره د هغې ګند را موږ را پاک کړل او انشاءالله نن به دې ډېر په ارام د شپې خوب وکړي دا څونه وخت به دې ډېر په بوج خوب کړي خو یا یې دا لار ده چې دې باندې وګرځې جرګې مرکې پې وکړې ټیونینګ وکړې واپس یې خپل د مذهب او د پښتو لارې ته راولې او که نه دغه نی نوې باچاخانیانو سره د علماء کرام د صفایۍ مهم چالو کړی دی او صفایي زمونږ نیم مذهب دی دغه د صفایۍ مهم کې به انشاءالله دا ټول ګند را غونډو او په دې سین به یې لو کوو. تاسو راته اتفاق دی په دې کې او چې زمونږ خوږ مشر طارق باچاوي نو سړي خو پرېږده چې ښځې به م روځي میدان ته په حکم د الله مهرباني او زمانشاه باچا دي ښه تاسو ټول وروڼه زنده‌باد تاسو یې نو ستاسو په سر موږ شته یو. زه ګرانو وروڼو یو وارې بیا ډېرې خبرې دي خدای شته که زه دلته ودرېدم د عوامي نیشنل پارټۍ خدمات چې یو پارټي 100 کاله تاریخ لري هغه سره به د کولو څونه خبرې او بل خوا د تاریخ بدعمله ترین بے حیا ترین بے شرمه ترین بے غیرت ترین انسان دی کو د هغه خبرې درته کوم پوسټ مارټم یې درته کوم نو د دنیا ورځې به پې تېرېږي خو د وخت د کمي په وجه موږ ته پروګرامونه نور هم دي تاسو هم ډېر انتظار کړی دی زه د ماتو ګډو الفاظو معذرت کوم په دې لږو خبرو زما حاضري قبول کې د خپل وروڼو مشکور یم او انشاءالله یو وارې بیا به دا تمه کوم چې دا ورورولي به داسې ساتو چې تر مرګه پورې دا سرې ټوپې زموږ په سر ډېره مهرباني وسلام.